السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اولسمه سپرا سورة یونس آیت نمبر دا ورلسم آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ما ډېر عزتمند اوریدونکو مونږه مخکې هم دا خبره کړې وه چې د واتس اپ طرف نه په ګروپونو کې څه مسلې راځي. اول مونږ ته 16 نمبر ګروپ کې مسله راغلی وه، اوس کې 15 نمبر ګروپ کې مسله راغله. خو زه درخواست کوم تاسو ته چې تاسو ګروپ پرېږدئ، ما انشاءالله دا به ټیک شي او ګروپ نه تاسو لیفټ کېږئ ما، ځکه چې دا د یو خیر د پاره دا ګروپونه جوړ شوي دي، د قرآن پاک درس د پاره، د قرآن پاک ترجمې د پاره. انشاءاللہ دی کې به ډېر خیر تاسو ته ورسیږي. پرون کوم سبق مونږ ویلی و، په هغه کې الله رب العزت دا خبره فرمایلي وه چې مخکې د زمانو والا خلک چې مونږ هلاک کړل، نو هغه ځکه چې هغوی ظلم کولو، باوجود د دې چې هغوی ته مونږ پیغمبران را لېږلي وو واضح دلائل سرا، واضح نشانو سرا، صفا صفا آیتونو سرا، و بیا هم هغوی د خپلو پیغمبرانو خبره اونه منله، کفر کولو، شرک کولو، د الله او د خپل پیغمبر نه فرمانی کوله. نو الله فرمایي چې هغوی ما تبا کړل او برباد مکړل، هلاک مکړل. او بیا آخر کې الله دا خبره فرمایلی وه چې کوم خلق مجرمان دي د هغوی همدغه شان دي بدل ده او سزا ده. یعنی بعد کې هم الله مونږ ته دا خبره کوي چې که تاسو هم هغوی په شان دي شولی، نو تاسو به هم زه هلاک کوم. نن سبق کې الله فرمایي ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، یعنی مخکې قومونه چې کوم تیر شول، نو تاسو بیا مونږه وګرځولې وروستو د هغوی پسې مشران په ځمکې کې. یعنی الله مونږ ته فرمایي چې مخکې کوم خلک تیر شول، هغه نه بعد به نور خلک راوستل، بیا به نور خلک راوستل، اوس تاسو زمانه ده، نو هغه پسې تاسو راغلي. څه دپاره؟ دا اوس خاص خبره ده. څه دپاره الله مونږ پیدا وکړي، څه دپاره الله مونږ ته دا خلافت را کړې ده، څه دپاره الله مونږ ته دا مشرولي را کړې ده، څه دپاره الله تعالی مونږ ته دا ژوند را کړې ده. لننظر کیف تعملون، دې دپاره چې مونږ وګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ، د تاسو عمل څنګه ده، د تاسو رویات څنګه ده. آیا تاسو د مخکې قومونو په شان دی ظلم کوئ، شرک کوئ، کفر کوئ، یا که تاسو د خپل ژوند مقصد پیژندلی ده او که نه ده پیژندلی، که تاسو د الله عبادت کوئ، که تاسو د خپل پیغمبر اطاعت کوئ. نو دې لفظ کې ډېر لوی مطلب پروت ده، لننظر کیف تعملون. د ما عزتمندو الله رب العزت مو پیدا کړي یو، او صرف پیدا کړي نه یو چې پیدا وکړو بس خبره ختم شو، نه. الله رب العزت د مونږه رب ده، د مونږه نشوما الله رب العزت وکړله. یو ماشوم چې پیدا وشي، هغه دپاره د خپلې مور په زړه کې ډېر محبت ورچه واچوي الله، نو دا مور یې ډېر په ناز سره او ډېر په مینې محبت سره د ماشوم تربیت کوي، د ماشوم نشونما کوي، ماشوم ته پی ورکوي، ماشوم ته د صحت خیال ساتي، د هر شي خیال ساتي. او بیا الله تعالی د مونږه صرف خالق نه ده چې مونږه پیدا وکړو، نه، الله تعالی مونږ ته رزق بندوبست وکړو،
الله تعالی مونږ ته د ژوند تیرولو څومره ضرورت او هغه هم مونږ ته راکړل، څومره چې اسباب او هغه هم مونږ ته راکړل. ورسره الله تعالی مونږ ګوري چې تاسو څه کوئ، چې تاسو د الله تابعداري کوئ او کنه کوئ، تاسو د خپل پیغمبر خبره منئ او کنه منئ. او بیا الله مونږ ته دا هم وخیاله چې تاسو ما عبادت د پاره پیدا کړی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زه ګورم چې تاسو د الله عبادت کوئ کنه کوئ. او د الله عبادت مطلب دا ده چې شپه او ورځ 24 غنټې به د الله تعالی په اطاعت کې تیروي، د الله په غلامی کې به تیروي، الله تعالی ته به سر ټیټه تیروي. دیتا د الله عبادت دی، د الله عبادت دی ته نه چې په جمعات کې مونږ کوو په دکان کې به حرام کوو، نه د الله عبادت دی ته چې 24 غنټې د الله تعالی تابعدار جوړ شي. او بیا الحمدلله مونږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتیان یو. مونږ ته نبی علی سلام دین داسې خیاله ده چې یو شی پکې پاتې نه ده د ژوند سره تړلې. نبی علی سلام مونږ ته د ورځې ژوند هم خیاله ده، د شپې ژوند هم خیاله ده، د کور ژوند هم خیاله ده، د بازار ژوند هم خیاله ده، د غم او د خدي ژوند هم خیاله ده، د لین دین ژوند هم خیاله ده، د خوشحالي او د غم او هر شی مت نبی علیہ السلام خیلی دی او الله خیلی دی په دین کې. نو مونږ باندې الله ډېر لوی احسان کړی دی او مونږ ته الله تعالی د دین آسان کړی دی. دی باندې مزل کول، دی باندې عمل کول، دی باندې خپل ژوند تیرول دا ډېر آسان دی. نو الله و فرمایلو لننظر کیف تعملون، زه ګورم چې تاسو څرنګه تعملون عمل کوئ. اوس ترجمه ته متوجه شو. ثم جعلناکم، بیا جوړ کړلې مونږ تاسو خلائف ورستو اغا مخکینی خلقو پسې فل ارض پزمکه کې من بعدهم ورستو د اغوینا لننظر د پارا چې مونږه وګورو کیف تعملون چې تاسو څرنګه عمل کوئ. الله تعالی د پدې سبق باندې مو ته پویا او الله تعالی د پدې باندې عمل کولو توفیق